السلام علیکم. تاسو J91 نیوز ګورئ. په چارسده کې درې وروڼه چې کوم دی په یو ورځ باندې د هغې قتل کړی شوی. دا واقعه څه ده، د دې لږ شانتې کې پوسټ مارټم کو. زموږ په کورونو کې چې کله مسلې رواني او هغه مسلو په وخت باندې څه حل راونیستلی شي، نو هغه مسلې ورځ ته ورځ واقعېږي، په هغې کې بدنیتي راشي، کینه بغض په زړه کې راشي، جنګ جګړې راشي. بیا په دغه صورت کې زوی په پلار باندې اثر نه کوي، په پلار باندې ډز کوي، پلار په زوی باندې ډز کوي، لور راپاسي، مور قتل کوي. صورتحال بیا دې سټیج ته راورسي. د دې درې ځوانانو د کومو قتل کړی شوی دی په بنو کې، د دې هلک یعنې د قاتل چې کوم ملزم دی، د ده په کور کې هم د دغه پلار سره مبینه طور باندې دغه مسله را روانه وه، خو هغه مسله دومره شدت اختیار کو چې هغه د برداشت نه ووتله، او په کور کې بیا د خپلې ښځې سره د خپل کور ودانې سره هغه جنګ جګړې سټارټ کړل. چې کله جنګ جګړې سټارټ کېږي، نو مسله بیا چاته راځي، زموږ د معاشرې یو داسې حقیقت چې په هغې باندې اکثر موږ خبرې نه کوو، هغه یو زهر دی، او دغه زهر دی زموږ د زنانو، زموږ د تورسرو سړو ته شکایتونه، وړې وړې خبرې، وړه وړه مسایل چې کوم دی هغه هسبنډ ته بیانول، بیا رور ته بیانول، بیا پلار ته چې کوم دی رنګ کول، او هغه وړې وړې مسلې چې کوم دی دومره هایلایټ کول. نو د هغې د وجې نه بیا نتیجه سره وځي، بیا به درې وروڼه قتل کېږي. کتونکو که تاسو سوچ وکئ، دا حقیقت دی چې په دې معاشره کې په تورسرو باندې ظلم کېږي، خو په دې معاشره کې داسې تورسرې هم پاتې کېږي چې هغه په وړو وړو خبرو باندې باقاعده طور باندې مکر کوي او په غټه سطح پیش کوي. زما په خیال باندې د کور وړې وړې مسلې بل کور ته وړل نه دي پکار، د کور دغه وړې وړې مسلې په کور کې دننه حل کول پکار دي. که چېرته مسله وي، نو هلته کې د مسلې حل هم موجود دی. خو که دغه مسله رور ته پیش کېږي، پلار ته پیش کېږي، یا کور پرېږدي او راځي د پلار په کور کېږي، نو نتیجه به بیا دغه روزي. زه هر کله دا نه وایم چې قاتل صحیح کار کړی. قاتل درې قتلونه کړي دي، هغه جرم کړی دی، د انسانیت قتل یې کړی دی. درې ځوانان چې کوم دی د هغې قتل یې کړی، د هغه کور باندې یو ماتم ساز کړی. زه مخالفت کوم، زه د هر یو قتل مخالفت کوم. قتل دا د مسلې حل نه دی، او زموږ په معاشره کې د هرې مسلې حل چې کوم دی هغه قتل ګڼلی کېږي. بیا زه عموما دا خبره کوم، که تاسو سوچ وکئ، موږ په اسټبلیشمنټ باندې الزام لګوو، موږ پښتانه دې قتل کړل، خو موږ پښتنو چې خپله باندې څومره پښتانه وروڼه قتل کړل، دومره به اسټبلیشمنټ نه قتل کړي، دومره به په افغانستان کې، دومره به پاکستان، خیبر پختونخوا چې څومره جنګونه شي، په دې کې به دومره نه قتل کړی شي څومره چې ما پښتون ورور په خپله باندې خپل پښتون ورور قتل کو. تاسو سوچ وکئ، دا درې کسان چې وړه شو، دا چا مړه کړه؟ د دې نه مخکې یو واقعه راغلی و 4 کاله مخکې په دربۍ کې د یو کور چې کوم دی هغه 4 کسان یې قتل کړل. هغه هم دغسې د یو جینۍ وه، د هغې روغه کېدله، کور والې تلي روغه کوله، او خاوند یې په کور کې ویشتل. نو مسلې بیا دې سیټ ته راځي. نو زمونږ بیا سړي هم جذباتي دي، ښځې وړې وړې خبرې راوړي، د سړو د غوږونو ته به ورکېنوي، نو هغه دومره جمع شي، اخره کې بلاس شي، بیا رور په رور پسې ټوپک راځي، پلار په زوی پسې ټوپک راولي، او نتیجه یې د قتل په صورت کې منځ ته راځي. اوس د سره ټول نه اهم فکټر شیر کوم. اهم فکټر دا دی، ایسشار، چرس. دا یو داسې څیز دی چې دا د انسان ژوند تباه کوي، دا د انسان برداشت ختموي. تاسو ته سوچ کړئ چې په اسلام کې نشه ولې حرامه ده؟ نشه د دې وجې نه حرامه ده چې کله ته نشه وکړې، نو ته خپل هوش چې کوم دی هغه وبیلي، بیا ته په هوش کې نه یې، ستا چې کوم سلسل وي هغه صحیح کار نه کوي، بیا ته په څه باندې هیله نه کوې. نو دې وجې نه دغه نشه دومره پورې خطرناکه ده. زموږ په معاشره کې الله دې معافي وکړي، دغه کرسټلایز نشه دومره خوره شوې ده چې ماشوم په کلي کوڅه کې په اسانه باندې دغه نشه چې کوم دی هغه حاصلوي، او بیا د دغې نشې ښکار دی. نو نشه د نشې انجام دغه روزي برداشت یې ختم دی، شعور یې نشته دی، خپل پردی نه پېژني، په زړه کې رحم نشته دی، په وړه وړه خبره ټوپک راځي، او په دغه کور کې په وړه وړه خبره باندې د درې ځوانانو قتل کوي. عدم برداشت د مسلو حل په وخت باندې نه رایستل، وړې وړې خبرې د سړو غوږونو ته رسول، او بیا د نشې استعمال کول. زموږ په معاشره کې به دغسې دا واړه واړه ځوانان دا به قتل کېږي. کوشش وکئ د دې مسلو حل په ډز باندې نه، د ژبې په طریقه راوباسئ.